اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ټولو وطنوالو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن د لواړګي بازار کې د مزامیل پلازا کې الیاس حاجي دفتر چې کوم دی څلورم چت کې غټه غونډه وشوه چې ټول شیلمان قوم مشران او شینوارو قوم مشران او پیردي قوم مشران دغه غونډه وشوه. انشاءالله الرحمن چې د اتوار په ورځ باندې به کمیټي کنفرم کوو به یا د شیلمان د هرې تپې یو مشر به یې را سره د ټول شیلمانونه به مشران اخلو، د شینوارو د هرې تپې نه به مشران یي، د خیبر څخه خېلو د هرې تپې نه به مشران یي. ټولو ته خواست کړم او درخواست ورته کړم چې اتوار په ورځ باندې چې کوم دی 9:10 بجې مزامیل پلازې له به راشئ. لوړ کې اول نمبر مسله بجلی ده چې بجلی باندې، دویم نمبر په لوړګي بازار له اوړه راځي او چې منصفانه تقسیم یې وشي په دغه باندې به وي. دریم نمبر لوړګي چې کومه نرخنامې نشته دی پکې، څوک یې په 50 روپۍ شی خرڅوي، څوک یې په 1.5 مغه شی خرڅوي، نرخنامه به ټول لوړګي باندې لګوو. بل اسپتال چې کوم دی که نه د ګردو ډایلس مشینرۍ بندې پرتې دي، د زړو واټونه چې کوم دی بند پراته دي، دوایګانې ټولې هسې خاورې راغلي دي، سي دوایګانې دي. په صحت کارت باندې چې کوم دی خالي ډیلوري کېږي هېڅ هغې نه یې کړی. هر سړی چې ایم ایس دنیا ورانه کړې او کشمیر یې وران کړی، ایم ایس هېڅ شی هم نه یې کړی. له اسپتال هغه نه نور هم ذلیله شوی دی. ټول قوم به راسره وي او دا کومه کمیټي چې جوړوي دې قربانۍ نه باندې دریغ نه کړو. مذهبي اختلافات، سیاسي اختلافات او فلاحي اختلافات دا هر څه به شاته اچوو. قومي اختلافات یو موټی به سره ودرګو، په قسم سره به سره ودرګو چې د دې قربانۍ نه به هم دریغ نه کړو. شینواري مشران به هم وي او شینماني به هم وي او پیردي به هم وي پکې چې هر قسم قرباني راشي مونږ به تیار یو. اوس وټونه را روان دي که نه، مونږ دا 50 رکني کمیټي به دا فیصله کړو چې څوک زموږ مسالې اجتماعي طور په قسم به را سره کا، په قسم سره یې کولی شي، هغه له به ووټ ورکوو چې په قسم سره څوک نه را سره کښېني. مونږ به چې کوم دی د ووټ فیصله به هم دا 3 واړه قومونه مونږ په مشترکه کړو چې مونږ به چا له ووټ ورکوو. او هر چاته اجازت دی، که مذهبي شخصیت دي، که سیاسي شخصیت دي، که سماجي دي، د اتوار په ورځ باندې به لوړګي بازار له راشي د مزامیل پلازا الیاس حاجي دوکان له. انشاءالله الرحمن چې په قومونو کې به اتفاق او اتحاد جوړو چې څومره اجتماعي مسلې دغه پاره به چې کوم دی جاني او مالي او هر قسمه قربانۍ نه به دریغ نه کړو. اخري په دې شعر باندې به خبره خلاصه کړم چې ماتې به پنجرې شي زولنې به ټولې ماتې شي، ماتې به پنجرې شي زولنې به ټولې ماتې شي، چا یې تل ساتلي زمري په زنځیرونو کې.